السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحال به د ژوند په خوشحالو کې به اوس تقریبا ساعت مخکې مې نیوز کاته شاید تاسو هم کتلی، خو زه صرف خپل رایه پیش کوم. نور ماشاءالله تاسو در سره خبرېږئ، خو په هغه کې یو څو پوینټ هغه ما راغوستي دي، په هغې څه خبره کوم. په هغه کې یو څو پوینټونه دي چې هغه درته ښیم چې اوس تاسو پته ده چې پرون مارکو روبیو چې کومه دی هغه راغلی اسرائیل ته. نن د هغې سره په یو ځای باندې پریس کانفرنس چې کومه دی نتنیاهو دجال هغې وکړو. په هغه پریس کانفرنس کې هغې درې خبرې دا کېښودې. په هغې کې اولۍ خبره دا وه چې هغې دوباره د پاکستان ذکر وکړو چې پاکستان کې اسامه بن لادن په کم ټایم کې و، او په هغه ټایم چې کومه دی امریکې کاروایي وکړه او هغې هلته شهید کو. نو په هغه ټایم کې یو ملک هم نه راپاڅېدو چې دا امریکې د پاکستان چې کومه دی د بین الاقوامي سرحداتو خلاف ورزي وکړه او په پاکستان کې کاروایي وکړه. په هغه ټایم کې یو ملک هم چې کومه دی دا مذمت په امریکې نه دی کړی. بیا د هغې نه پس دغه حواله دوباره بیا وکړه، پاکستان نوم یې واخیست. د هغې نه پس بیا د افغانستان حواله ورکړه چې په افغانستان کې کم دهشتګردي او هغو له پناهګانې چې کوم دی هغه ورکړی کېږي، او په هغې باندې کومه دی امریکې کاروایي وکړه او امریکې چې کومه دی هغه دهشتګرد مړه کړه. نو په هغه وخت کې هم چا چې کومه دی په امریکا باندې چا مذمت نه دی کړی، چا دا نه دی ویل چې امریکې د افغانستان د بین الاقوامي چې کومه دی د هغې چارټر خلاف ورزي وکړه. خو که نن اسرائیل په قطر کې د حماس په قیادت باندې چې کومه حمله وکړه، نو هر یو ملک لګیا دی او په دې باندې دا مذمت کوي چې اسرائیل دا غلط کار وکړو، دا داسې وکړه، دا داسې وکړه. نو وایي په دې باندې نن سبا هر کس مذمت کوي. اوس د دې خبرې ګوره، نن تاسو پته ده چې نن په قطر کې د اسلامي سمیټ چې کوم اجلاس و، نو د هغې خبرې هم څه چند خبرې نن راغلي، نو په هغې کې نتنیاهو بیا دا خبر دوباره بیا وکړه. پاکستان، افغانستان، قطر یا داسې نور ملکونه د هغوی دا مثال ورکړو چې کوم ملک دهشتګردو له پناه ورکوي، د هغې دهشتګرد په خپله ټول نه غټ دجال خو او غټ دهشتګرد خو چې کومه دی دا نتنیاهو دی که نه، خو ځان دهشتګرد نه ښکاري که نه. د ټول نه غټ دهشتګرد دی، د ټول نه غټ ظالم جابر په مخ د ځمکه د ټول نه زیاته نسلکشي دی وکړه، دې خنزیر حرامي وکړه. خو خیر هغه دهشتګردي وایي، موږ په هغې خبره کوو. نو هغې دا خبره یو پیر بیا دوباره وکړه چې کم ملکونه که هغه قطر دی که یا مثال عرب دی یا که یمن دی، شام دی وغیره، چې کم خلک دهشتګردو له پناه ورکوي، نو د هغوی د هغې ملک خودمختاري بالکل نشته، د هغه ملک خودمختاري نشته. مطلب دا دی چې کم خلک د حماس والا ساتي، نو د هغې ملک خودمختاري زموږ دپاره بالکل نشته، هغه موږ ولیډ کوو او په هغه ملک په موږ حملې کوو. یعنې دا دوباره دا دمکي بیا ورکړه چې کم ملکونه دهشتګرد ساتي، نو په هغې به موږ حمله کوو. او مارکو روبیو ورسره و، او مارکو روبیو یادوي دا هغه زما خواته ولاړ دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې امریکا زموږ څخه مضبوطه ولاړه ده، ښه قوي راسه ولاړه ده. او مارکو روبیو وایي چې یاره صدر ټرمپ غواړي چې حماس والي چې کومه دي ختم شي، او تر هغې پورې په غزا کې د عوام تکلیف کړي چې تر څو پورې د عوام چې کومه دهشتګرد ختم شوی نه وي، د حماس ختم شوی نه وي. نو ګوره که موږ وګورو، نو امریکا په دې وخت کې د قطر سره د اسرائیل سره ښه مضبوطه ولاړه ده، ښه کلکه اوس ولاړه ده چې نن په کوم موقع باندې د قطر کې اجلاس شروع دی، اسلامي سمیټ چې کوم کېږي، نو په دې موقع باندې نن چې کومه دی نتنیاهو یو پیر بیا د خپلې خولې نه چې کومه دی دا خبره واضحه کړه چې کوم ملکونه د ځان سره دهشتګرد ساتي، نو د هغې ملک خودمختاري بالکل نشته، په هغه ملک به موږ حملې کوو او دا به موږ بار بار کوو، په مخه به یې کوو. نو ګوره هغو څومره واضحه او صفا پیغام چې کومه دنیا له ورکړو، مسلمان نړۍ له ورکړو. خو نن عرب لیګ چې کومه دی، که د هغوی تاسو دا سمیټ نن وګورئ، نو په هغه کې یو څو خبرې چې کوم دی هغه راچته شوي دي. هغه دا خبرې دي چې یاره اسرائیل ټولې دنیا له پکار دي چې د اسرائیل کوم خودمختاري زموږ کړله، حملې کړله، نو د دې د مذمت وکړی شي، په دې د سیاسي پریشر راوړی شي. مطلب هغه هسې هغه تشې مذمت دي، هغه تشې هغه مرمت یې نه دي، تشې مذمت دي، بس هغه ګیلې شکوې دي. ته یې ماته وکړو، زه یې تا ته مثال د ښځو دی، اورې هغه راشي په یو ځای کې کښېني، بل ځای کې کښېني، یو ځای کې وکړي، بل ځای کې وکړي. دغه مثال د اسلامي سمیټ نن وشو چې
چې بس دغه چند خبرې پکې وشوې چې بس یاره دا په دې باندې سیاسي دباو غواړي، دا کول غواړي، هغه کول غواړي، دا چې کوم دا په آینده وخت کې د مسلمان نړۍ لپاره چې کوم دا یو خطرناک ثابتېدی شي، نو او خطرناک ثابت دی چې په هر مسلمان باندې حمله کوي، د هغې لپاره بالکل د ملک خودمختاري نشته. تاسو ذهن کې دا ستاسو په خیال کې لکه د دې سمیټ څه پیدا وشوه، لکه دې سمیټ څه پیدا څه میسج چې کوم دی مسلمانانو د عوامو له ورکو، د خپل ملکونو له ورکو، زه په دې پوه نه شوم. خو که تاسو پوه شوي نو په کمنټ سیکشن کې راته ووایئ. د نیتنیاهو خپله خبره واضحه وکړه او په 2 ټوکو الفاظو کې وکړه چې کوم ملک دهشتګرد ساتي نو په هغې موږ حملې جاري او ساري ساتو، نه پرېږدو. خو په قطر کې چې کوم سمیټ وشو نو په هغه سمیټ کې دا څو خبرې ما وللې چې یاره اسرائیل په آینده وخت کې د ټولو ملکونو لپاره چې کوم دی دردستر جوړېدی شي، هر ملک دپاره خطر جوړېدی شي، او دا زموږ دپاره چې کوم دی غویمه لانجه نو بس د دې د مذمت وکړی شي. دا چې کوم دی دا د راښکودی شي عدالت ته ښکته پورته، نو دا عدالت راښکوده د مسلمان ملکونو کار نه دی. دا ستاسو چې کومې خبرې دي، کومې خبرې به کومې اصول کې وایي، دا ستاسو کار نه دی، نشئ کولی. زه وایم چې ښه مضبوط جواب ورکړئ، ښه ټیک ټاک داسې جواب ورکړئ که نه، زباني جواب ورکړئ که نه، نو هغه اثر پرې باسي. زباني جواب ورکړئ په دې خوله کې لاړې وچې شي. افسوس چې مسلمان به داسې کله داسې حالاتو رارسي چې دیو ټکنالوجي کې ترقي وکړي، دیو په دنیوي لحاظ سم ترقي وکړي، دیو صرف د ټرمپ انتظامات کوي، د هغو لپاره استقبال کوي، نور هېڅ سم نه دي. نو لہٰذا که تاسو د قطر چې کوم اسلامي سمیټ هغه شوی دی، که تاسو په هغې څه خاص خبرې نورې اورېدلي یا د هغې څه پیدي، نو تاسو هغه اظهار په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. وما علینا الا البلاغ.